من سنو الحديث ذا الكيس من دا نفسه خيار پیجن ځان سره حساب کوي وعامل لما بعد الوضع دمر نفس کارم کوي دا غیر په ولا عايز من تو نفسه هوا ځان د پایش تابع کی وتمنى على الله اغي غلط کارم کوي او زوګانم کوي الله بخامخ بخيمون کله چې الله به خامخ بخي مخوليك خائل ان شاء غفر له وان شاء عاقبه فباينا ولا ذلك وبعد مسلم حديث البخاري كتاب الايمان یو خدا بل دی خو یو راوال یو فی ګرم تخیا موږ ټول راغونډو ان الله لا يغفر ان يشرك به الله شرک نه بخي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا تقدر برحمه الله ان الله يغفر ذنوب جميعا قد دي اتمم ما يخلص ته به یو ګوره ابي بوښاته ګوره نو په دې دوارو کې لکشن دا باش اعتراض ګوره مضبوط ودرسوا ما به او لستلیو دی هغه خبره چې په کتاب کې وو یې شی دی بیا ورته یاد دي او دار وسته ورته پاره متقین دي افلاته تاسو نه کوی چې دا ذکر او ادنا پرې دي او وشت والی په دې آیت کې ظاهر التوبیخ الاخذ په دې پیسو باندې توبیخ او زور اکثر مسکون بالکتاب چې منګول لګي په کتاب مسک او تمسک یو معنی مسك بالكتاب وتمسك بالكتاب يوم ځان ټینګوي په کتاب باندې څوک د پیغمبر خدا امت ته څوک عام خلق دي واقاموا الصلاه امز ودري الته يمسكوا دي بار بار تمسك او دلته موز ودري دا ولي چې همیشه صيغه د ماضي مستعمل کړه دې لپاره خاص اوقات ان لا نذير المصلحين من نخربوا نزايتوا ثواب د عمل کوي بیا رب نحویان راغله اعتراض را باندې کوي والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة مخلصا خبر ان علی نذیر جمله خبر واقعي عائد پکې پکاره کم دی نو څو کوئی محذوب ته اجر المصلحین منهم کو پیارو ذالک لامری دار دې منهم پدې هم پدې ولاړ ان علی نذیر اجر المصلحین الاسلام ایوسکا اجر المصلحینهم اجر مصلحیهم اسوق المصلحین صيغه تعمیم ده د هر مصلح بدل زنه ځایګو او بعد مصلحان دین دي تام په ورته نه دا دیوانه ضربت تفارس پکوین هم دي سکری اسلام ولر دي سکری تعمیم دي او تعمیم بقائم شیدان روابط انه المشهور من الروابط وإن تقم الجبل او وقت چې مو چت غر نتق الرفو سوکو القلع ویستل ته هم وی او چتاول ته هم وی او چتم کړو او دام چې راوي وستو او د جبل مراد تور دی او کانه ذله الغیات لا یو سفر دی یو سوره دی ورځ دا یا چت وظنوا دی ګمان کو انه واقع بهم اذا غرهم ساقط عليهم که قبول نکړو نو بس راورځي فدیه کی مولانا سے دون رہی مولانا مودی اتو کیفیت معلوم نہ دے اتو او کیفیت معلوم نہ دے درجمہ دی تے بے ضرب بیت ضربت اذا جاء نمنی یہ نمنی اگر کیفیت معلوم نہ دے خلق کوئی دغرو چتوالے نمنی اس سے د دې خلق په جواب سو خبر یو سکه او تکبر څه جوړه او د دې خیال دا واقع دی سو کوئی ځن په معنا خپل سو کوئی یقین په معنا او خذوا ما اتيناكم وقلنا لهم يا قائل لهم مخکما ویلو صيغه راشد امر حاضر او حاضر خلقوني خذوه ما تبوا فاتوا اذا في رمضان ولا ما كان تبوا ادخل ذن قلنا لهم خذوا قائل لهم ما اتيناكم بقوه بجد فقصر خذوا ذلك وجدي خفقوش واذكروا ما في یاد کش فکیری عمل پکوي پردیمو ایرویمو لعلکم تتقون راجین ان تنتظموا نو لعل رجال پر امید بتاس لری لعلکم یا لکی تتقوا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدوا على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى دا آیات ته پدې کې هم بحث ته ډېر مشران مفسرین
مفسرین پر قائل دي چې الله جل وعلا شانه په یو خاص مقام کې یا چوت النعمان وایي د حضرت دغه د عرفات خوا کې خورګي راته نعمان وایي ښا نعمان کې وعده غسته و او آدم راوغستو د آدم پر شابان دي الله یا پرشته داسې الله راخو او دا بچي پر لپسې د قیامت پورې پیدا کیدا ټول راوستو او وقال شهود ولا وقت الست بربكم قالوا دا ترجمه او روح المانی ورته تللی دی طرف او تیبی ورتم تللی معتزله حضرات شو مدارک والا شو بیزائی والا شو حسن بصری شو ابن کثیر شو ایک سلف خلق پدی دا سی ندا شو قالی ندا حالی قالی خدا شو تاسو ربیم حالی وانا دا چې هر سړی پیدا کړو ما او تاریخ پیدا کړو نیکه وابانا بیا د نیکه خپل ځامن د نغنه خپل ځامن سره واو لږ پیدا عقل راکړو شعور راکړو گویا کی زمون نواده وغفل شواب په شهادت حالی باندې چې الستو بربکم دا حالی دا قالی او بیا حسن بصری ترجمه دا ذکر اکته شهادت واشهدهم وشهادت کله قالی مرضی کله حالی مرضی قالی تخلیم د قشانتیم او حال نه معلومیږي زو سره د واحد دی او توحید کار کوي د حال شو مشرک د شرک کار کوي د حال شو نو شهادت حالی دی نو قالی ابن کثیر پکې بیا خبرې کوي چې کچرته دا الله په کومه حجت پیش کوي حجت خو بالا کی د مو یاد دا هم نه اگر پیغمبران ورته پیغمبر فقیمه نو دا خبره تصدیق شنو ندی ویل سلف پدی قائل لیچ معنی دا بعد وی نا قالی ندا سو کوئی قالی شو سو کوئی حالی شو سو کوئی دوار یو عالم پا دا خبرون کئی دا دوار والبیزائی حمل آیت فی تفصیل المتمثیل وکذا فی المصابی او اغیب یا درائل و ابن کثیر مخل کری دی روح المانی دی نور خلقوشی کم در روی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ آدَمَ فَكَارُوَا فکر دا خود آدم نقارو من بني آدم نو چاہیے چې د آدم نه واغسته او د هغه د نسل چې هغه کوم آدم نه بیرسي مخ کنه ویل کسي او څو کوینا د آدم دې کنه من بني آدم دا د نوع نه دی آدم په کې ترنه نو دا هم یو خبر شو او دویم دا دی چې ما وی کلام عند جمع تمثيل لخلقه تعالى جميع في مبدل الفرد مستعدين للاستدلال بالأدلة الآفاقية والأنفسية المؤدية للتأويل ما ابن كثير ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف قلت مراد تمثيل له وإذا في حديث تاوي الله پاک مخلوق پیدا کړی دا جنتیان خدا گواهی غستل چې دا په مرفوعات کې نشته دي دا په موقوفات کې یو سره د عبد الله ابن عباس حواله کې کلثوم او اخوا چې کوم دې دا نه اخوا پیغمبر ته نه رسي وې دا موقوفات دي مرفوعات نه دا شتره حدیثو کې چې الله پاک خلق پیدا کړو ویلا جنتیان او دا تقدیر او دا خبره چې گواهی نه دا پکې نشته دا تمثيل دا یو خبر شو والذي عليه المحدثون والصوفيه قاطبه سوق تمثيل دي الله خلق پیدا کړو دا غحاري غوندي خبر شو بل یې تویلې بیزایی په تمثيل باندې واستو مایک به ابن کثیر په تمثيل واستو مدارک په تمثيل کشاف په تمثيل او محدثین او صوفیه وی دا پکې تمثيل نه بلکې قالی دا حدیث پیش کوا اخرجه احمد والنسائي وابن جرير وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي بالاسماء والصفات ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اخذ الميثاق من زهر ادم بنعمان يوم عرفه فاخذ من صلبه كل ذره زرها فنشرها بين يديك الزور ثم كلموا قبلا استغفر ربكم قالوا ولا شيء فدغه مېرکی الله آدم پر شامل لاس راکو دو یا الله یا فرشتي او مخلوق ته پیدا شو دا او دا مو سرو دی په شانتي او عقل شو نو ورکو ورته رب يم کنه ما وی دا حدیث بیا من کوي واخرج مالك في الموطا واحمد وعبد الحميد البخاري في التاريخ وابو داود الترمذي وحسن والنسائي بن جرير وكثير المسلمين سال بن عمر بن الخطاب سال هذا وسميت رسول خلق آدم ثم مسحه اليمين فاستخدم زوجته فخلق هذا جنتي زوجتي
ثم صادروا فاستخدموا جوتم وإذا ذوبي دا پکې والتوفيق مراد دا آدم بني آدم دا آدم اولاده او آدم ذکر وشو اکتفاء بذکر الاصل په حدیث کې آدم دی او په قران کې بني آدم او دا نه ته ویل شي او شیخ شهاب الدین ترپشتی واذا ذکرت تکری چې د قول من تاغبوشي الک دا نیکان صالحان دي او خبره ورته ویشه زمين او بسوي شي نه خبره پاده شي دا کوم وخت چې الله تعالی کو نو ته وضاحت معلوم و چې الله شته اوس هم ته وضاحت لا شکنه لا او داغین اوستو یو بل عالم قطب الدین قطب الحق والدين علامه الشیرازی کی توفیق او بیا توجیه کړی دا و دوار خلقو ارتداء الفحول وتلقوا بالقبول وهم قالدا هم حالدا قالهم شولا حالهم شولا حالي متوسط پیدا من متوسط پیدا کړه شو راکړه دلایل تقایم کړه دا حالي شو او قالدا هم شو دوار شي خلاص شو دا یو بحث دی خو تاسو اشاره کوم ها بیا چې ګوره په خپل بګوري بیا ورستو پوانه شواله نو اخر کې بیا وبالجمله ينبغي للمؤمن ان يصدق بذلك الاخذ فقد نقل بالاخبار الصارخه اذا فقال به من باع رسالته ولا يلتفت الى قول من قال متروك رمل لكون من الاحاد من ذلك الى اخره اخر کې تلې په دې باندې دی ورغلې دی وې باب کې مشيرين وصوب پکې دوار خبرې کوي قالو حال دوارا لکمال التا د قطب الدین وعالم دي داغ مطالب کوي قطب الدين والحق الشيرازي قطب الدين الشيرازي او شهاب الدين الشاعر تربشتي په دابل هم ویلي او بیزایی ابن کثیر په جبل ویلي دا یو بحث ته چې آیا دا قالی دی که حالی دی که دواړه خلاص چې کوم غلط وی دا قالی نه دی نو هغه ربک من بني آدم من آدم یونه به جواب ورستو آدم رب نو من ظهري ولا من ظهوره ولا وإذا ترتيب اشاره واشهدهم على انفسهم او گواهی په خپل انفسهم دي او ورته وی الست بربکم پاتې شدتا بني ادم ته وي نو بني ادم راويستو د بني ادم نه وإذا ربك من بني ادم ذريتهم او دا بني ادم په خپل ذریه کنه ذریه وستو ما یتبزان په د اصولنا فروع د اصولنا د پلار مزوی او د زوینا بیان رسي وهلما او گواهی کړه هر یو واشهد ما انفسهم الست بربکم استاذ مالک نیم استاذ مربیم کنه قالو طول بلا ولنه شهدنا من گواهی په خپل ځان باندې ته مرابي بل ربشت خلاص شو نو استوایا الله پاک فرمایي فعلنا ما فعلنا ما فعلنا دا وعدا او دا صف دا ول وکړه ان تقول نو پدې کې بیا خبره کوا یو طرف ته د چا خبره کوا د کوفیان بل طرف ته د بصرال بوای کراهه ان تقول دا زبد ګرم چې قیامت کې دا خبره وکړي او کوفیان وی الله تقولوا چې بیا دا سي نوایي دا مکرو ان تقولوا لألا تقولوا كراهة ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا منتدي وحدانية ربوبيتنا بخبره او تقولوا يا بواي إنما أشرك آباؤنا من قبل شرك لهم وشران زمون مكانوا وهم سموه من قبل زمان انت زمانك خلو وكنا ذوقنا منشو نسألوا بس داغينا متلار نو معلومة اپا تهلكنا یا الله تم هلاکه بما فعلتم تنو هغه چې کړی دي زم باطل خلقو او وی لپاره د منع د خلو دي د منع د جمین دي او به او تقولوا دا بیا منطق دی کنه او دې قسمه منفصله یا بدای او یا بدای دې سوی منفصله متصله چې دایي دا بوي کنور خطلوي نورز بوي کنول خطروی رنا بوی دوارا متصل دی سوی شرطیه متصله
اکا داوین دا بنای عادت ویا زوجی فرد بنای او چې فردی نو عادت زوج بنای دیو ته مفسر حقیقی نه بدوار جمع کیږي نه بدوار اور کیږي زید بیا موجود یو یا معدوم یو وای نو او داسم کې دي جمع نه کیږي رفع کې دي شي دوار موجود شي دا دیوال بیا کای او یا بلوټوي نه کای د لوټ دوار دي لا خطر دوار دي شي يتسوي منع د جمع دا منع درف هنا دا او کله منع درف ای وچکیږي بدولکیږي منک جمع شي نو ونشي دا دیوال بل لا حجر او لا شجر هم لا حجر او لا شجر ودلته او د فرض منع داخل دیره بخای نه دي کدوار وشي هم یا خو خبرو ایا دن پوښتنه دا دواړه به مشه دا پکار دا فلوس دا څه دی کې دا پیدي چې دا اشاره یې معمولی صاحب پوښي او چې نه پوهیږي په سم پوښي نو ما تاسو ته وی چې دا یا شاید قالی دی ډېر محدثین دا قالی الله پیدا کړی او الله په اخر شروع کړی نو دا غینه پس شي دا دی بعض مثلا کماوی بیزاوی او مدارک او کشاف او حسن بصری ابن کثیر په خپل تل دی دا قالی دی بلکې حالی دی اما دلته وی چې صوفیان محدثین وی دا قالی هم دی او حالی دی دوار په توه دا پکې قطب الدین سے ویلي او رفق محدثین راوی قالی شوی دا یو بل وحش ادبی مقصد سره رد شرک دی دا تاسو مشرکان چې شرکونه کوي نو الله تاسو ټول عادت غسل شي تاسو څنګه خبرې کوي آیات مسوق دی چې دا ټول نو عادت غسل شي دا په دې پوښي او دا ټول خلکو اقرار کړی دی زور په نه شي په خپل رضا شي دقه سی واضح کوم آیاتونه دا څنګه چې ومنځه کو البديع المستطيع للمنافع الجليله نفصلها غير ذلك دقه تفصيل مؤثر چې پایدي غټ په مرتب دي امو فصل کو د صدفه دقه ولعلهم يرجعون او دې د پاره واپس شي هغه میثاق اول ورقي واتلو عليهم نبأ الذي دا اوس یو بل خبره کوي ولا په يهوديان باندې یا په خپل قوم باندې خبره پوښي چې واپس شي د غلطونه نبأ الذي آتيناه آياتنا خبر ده هغه چا چې وکړي موږ خپل آیاتونه نبأ خبر ته چې پای کې سوي دغه مرتبه وي دغه یو شان فانسلخ منها نبات راوت انسلاخ پوستکه چې د چیلو باسي دقه سره راوته پوستکه وستو سو ګدا امیه ده د پیغمبر خدا په زمانہ کې یو سړی طائف لوی عالم دی پورا او نبی رسول فرمایي اشعار مسلمانان دي خدای په خپل کافر او یو ځل دا عهد کوي زموږ مسلمانې کما خدا بدر جنگ شو او دا ابو جهل او عتبه او شیبه ټول دوستان دي خبري عتبه پکم دی کړي پکم دی کړي جی پکم دی ها ابو جهل پکم دی ډیر خپشو لا کافر شو مکه کافر هو اظهار کاو اشعار مسلمانان دي سوګرا بلعام یا بلعام یو سړی دی په بنی اسرائیل ډیر مشهور هغه دا بلعام دی یا بلعام دی اسوق وی حضرت موسی علیہ السلام دی وطن تر روان دی خلک راغون شو چې حضرت موسی علیہ السلام په ډیر سخت سړی دی او هغه چې راځي دین به موږ قائمه موږ سره تر رسول نشو نو دعا وکړه خیری وکړه چې الله یې رانه ولي نو دوته قمقلانو ته الله پیغمبر روان دي نو زه وته خیری کوم څنګه خبره وکړه خبره پوښوي لما تظهر بالجبارين اتاقهم بلعام اليه وكان عنده اسم الله الاعظم فقال ان موسى رجل حديد وانه جنود كثيره وانه قد جاء ليخرجنا من ارضنا فضل الله يرضى لنا فقال ويلكم نبي الله والملائكه المؤمنون فكيف ذلك او زاد الله نواقض ما علموا كذا نقول دنيا نزي خير إن فعلت ذهب الدنيا وآخره فالح عليه فقال حتى أجرقكم ده الله سرى أخوك بالهدى فأتي في المنام مكوى قام خبركم مكوى وكنا أيوة تحبيرا ولي قلي تحبيرا خشيري سنة راشي كنا سنة عصيرش يو قادم يستلده بكيرشي تاريخ أو قاضي عافية راغي هارون تويناك چما معزول کا وإذا معزول کم
زما غدین دی خوخ دی زما غدین دی خوخ یو مدعی مدالت مال غدین راولې کو هغه ستینه دی ګوره خدای سره مینه مداوه یک غدین طرف ته یو مداوه نو د سینې چې سبا غدین چې کواله مرور کې سره بنوي شي ورشي د چې قاضیان کې شي دا امام ابو حنیفه لیکون کې قاضي بداو مسلې بدلی کړي یو ځل پر رپورټ شي چې راي ولای چې غلط کارونه کوي راي وست تاسو ناستي دیو د بادشاہ په خپل عالمو فیصله ورچ کوي فیصله څنګه کړه دا یو داو څنګه ګوري بادشاہ فرنجي او ټول ورته يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله قیس او قادر رحم الله وایي بادشاہ ورته چې بسړي دا خو سنت طریقه ده سره چې پنځیو کې نو عبد الله ته هم تاسو دا ټول سم دوشمي هغه کار ته کې نه ویلې چې پیغمبر الله فرمایي الحمدلله الحمدلله دي سوق الحمدلله الا بخا زما سره مراد دې دخل هو مراد دې زړه خپل فیصله کوي د څه قاضیان کړي اسی خبره مې وکړه د څه علماء دي شي زموږ زمانه کې خو د علماء دي بس ګورن پیسې ته سېټینګ دي شي سوق دا غلي توفه چې ولې کړه تقابلها پریاد کې حتی فتنو بجالدو خیر کول موسی علیہ السلام ته کوم مگر الله با جبد د اړه ولا بلتا یا الله موسی مراولي نو وسو یا الله موسی راولي یا الله من غالب کوي په ځکه خدا الله یا الله غالب کوي خالق وته سم ته خیره کوي مونږ ته دې پروسته فقال بلال اتدري ما تصنع انك تقولنا فقال هذه امر قد غلب الله عليه جب يحكته وشتدا وسنيته يا قوم الدنيا ولا الاخره ولن يبقي الا المكر والحيله واسم التدبير لكم جنب النساء خل سنبال گئی هستی گئی او ویلی گئی اکا چاہتی مطالبہ کولا وای سغت بنکی خوا وارسلوهن وامروهن لا يمنعن انفسهن فإن القوم صفر خو مسافر دی او الله بد پھیلی بدگنی وینو مقعود دی حلکو نو زماره مشرون د سبت او یعقوب دی شمرون دی یعقوب دی خدای باندې غشو چا غیر پستی دی دو دسو اگر من کوي په حیث نه انکار وکړو او تمبو دې دنه کړه او تکلاره وي دا پکې مرشو دام دي مقاتل بادشاہ د ورقا ودته وایرال دعا موسی علیہ السلام ته او دا زموږ د دین خاون ته زړه خیری کول شم په دې درګي سلیکوم بس دعا ته بسم اعظم باندې چې الله دې موسی نه دنه کوي سوال قبول شو موسی یا الله پکله ژوند باندې ای برام کې کړی یا رب دا کدا دعا نه ما لا بسم الله فذا الله نو دا غن ایمان امرش والله اعلم ورد دا روح ولا په موسی علیہ السلام عذاب کنو یو بل قول دی چې دغه پیغمبر یو کشیم دا لیکن دا خبره غلط ده د پیغمبرانو کفر کې دین شي د حریم الوقلا امراد الوت معنا لکه موږ چې قرآن چې پیغمبري نه معنا سئل امر کې شو او اخرج ابن منذر تمالکنا دې د علماء د اسرائیل نو موسی علیہ السلام په مقدم کو پښدایو کې عزت به انکو ویلې کوم ملک بدین ته چې هغه ول دعوت ته او د مجاب دعوت د موسی دی پرې خورو او د بادشاہ په دین روان شو او دا ریاض زما په مې د نور اولاده اما تقدم دلته من کثیر نقل کوي مستجاب الدعوات لکه تمام ویلې دلته مو چې مستجاب الدعوات اول کې پکې او ابعد بل اغرب او ابعد چې دا پیغمبرو دلته دوی غلط دی خدا خاصه ته وایم چې کله کله پکې را بلمو ټکی او کله کله فکر راځي دې پکې اما مشهور في سبب نزول هذه الايه انما رب المتقدمين في زمن اسرائيل كما قال مسعود وغيره السلف وقال ابن طلحه بن عباس رجل مدير الجبارين وقال له بلعام وكان يعلم الاسم الاكبر واغلب بل ابعد بل اخطا من قال كان اوتي النبوه فانسلخ منها ډېر بعیده ډېر خطا او ډېر ناشنا چې پیغمبر دام پکې وایي او دا زموږ مقصود مخکې وصل ما ویلو ابلیس مستجاب الدعوات نو جنت ته بتلو لیکن انجام معلوم نه دی سره مسلمان کافر کی او کافر مسلمانی هم پکې وایي سوق امیہ دی سوق بلعام دی سوق یو اسرائیل عالم دی لکه دا مخکې اقوال پکې کثیر شو ابن کثیر مسلمانی کوئی زموږ دا کول پکې دلګره دعوت ورته الته په دنیا ما یشو بادشاہ په پیسو واسه واما القلب من موته فنذكر كفر مقدمه وعلم ان الله مرسل رسول فرجاء يقول هو ذلك او بیا د سی وحد کړه شافعي سی وې دا سپیره کنه ورکل کله خم وی لیکل کلاب یا کات مو ارمان د سپین ګوانګیان وی ولا تنام یا نالا ما نرى احدا اذرن جاول کی سود یانه وی
ان الكلاب لتهدى في مرابضها افخل فنغال كمندوري والناس ليس بها لهذه شبهم ابدا وخلق فالشر ثلاث مني يوبل سيدي الكلب احسن 10 وهو النهايه في الخصاصه سبيك گزاران شغل کړي او ډېر رزيل دي دا چانه چې جریا کوي او مشاريع مقابله کوي قبل اوقات الرئاسه دا پکې مسله شو د سپي متعلق خبرې په سپیس ومنه کړل خو بیا هم خري سوق دا پکې سوق ولا امیه او دا اشعار دلته ابن کثیر المانوي مثل كل عيش من تطاول الارض روان دی او دل روان دی كل عيش من تطاول بها صار مرة لا يزولا ليتني كنت قبل ما قد بدالي في قلال الجبال ارع العرولا ان يوم الحساب يوم عظيم شافيه الصغير يوم ثقيلا هر جوان اگر کوجت شي روان دی او وخت کې دوته ارمان دی چې په خاله کې ما تکار شي دا چې مت دي زه د غرو پر سرور کې حیوانات می ساتلې او زه حساب یې لغته ده واره پکې بوډاګان کې ډېر دروازه بیا پیغمبر خدا غسل ویلي دا خور د فارغه نور وایا لك الحمد والنعماء والفضل ربنا ولا شيء اعلى منك جدا وامجدا یا الله ستا حمد دې ستا نعمتونه ستا غروالده او ستانه او چت څوک نشتی پیدا ملک عاش السماء مهيمن لذت يرجو وتصبر بادشاہ دې د اسمان په اسمان دي حفاظت کوونکی دی وای د عزت قلنا مخون دا تعبیر سجدي کوي د اخر کې وقف الناس الحساب فشقي معظم وسعيد خلق اساده فراش بدبختان معظم يوسف سعيد بیا عند راشي ورزون عليه يعلم الجهل والسرار الخفيه يوم يأتي الرحمن ورحيم انه كان وعده مأتيا فريض الاسمان خلق محمد ده وبته ذكر الخبر ده غابش الرحمن ورحيم ده وعد الله لكيدون كده رب ان تعاقب المعافات ظني او تعاقب فلم تعاقب بريه ايه زما ربا كما كان معافات ما ګمان دي اکه عذاب ورکه په دامن خطن معذب کې پیغمبر خدا فرمای ان اخاك امن شعره وكفر قلبه سوق دا نعمان یو سره ته شه دی راه شه دی سوق هغه سوق امیه دی سوق بلعام دی سوق په یو اقوال وای یو مناسب دی یو عالم نخبل لفي فاول زه په خبره تقریر لمو کتابونه من ګرځول دا زما عادت دا بعض مسلې و چې دقیق تلو په دغه کې بعض علماء کرام قرآن مجلس ته او بعض فقرات یو صاحب پکې هغه تعلیم منو قرآن ډوړې مسلو کو مسختل تشبيه جماعت ټول ما په دې اسقاط مروج او دمو په او دوم ما کو سينور مسلې نو چې ما تفصیل خلاص کړ زما ول عادت بشیرګل استاد دا شیرګل متیم سم ماته چې ته تقریر لري سبقونه نقل کی مې سبقونه ورازم چا چې وتل مې لکه ټنګا یا صف شی مال راوله نو زبر زم راځم کنه دې نو ټنګره ته ولا مثلا شته تقریبا کوم راست یو صاحب دیاره او زه سي د شیخ هم هم او سبدين خو پاتیو او زه به په دې تقریبا باندې بحث کوم یو سره ما خلاف چې خو یا تقریر خلاف څه زه په سلاره ما ورته تقریر خلاف ولیکي که زمونه الفاظ غلطي زه الفاظ واپس واخلم کوم ځونه ویټی دی کنه یره زه به کوم الکم مکو زه سبق لازم زما کار ما خراب و نه زه به کوم می خلي کوي کوم څه تاسو څه بدلول شي صار موضوع شو راپور شو یو تقریر شو او زما خلاف چې علماء او تاسو سپیوي نه تخبر سپیوي وای او اسقاط مروج په کتابونو کې شته دی دا غلط ته خبري ډیر خبرو ما راپورته شو ما یو چې الله یو څه سپیوي تاسو په سپیوي کنه وای زه وته نه چې الله وای نو ته خنزير وای چې الله وتعالى نشو ما نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ليس لنا مثل السوء ناکار صفت زمون نه العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه سره چا تشیو بخي تستاشو اب بیا وراکا د مثال د سپیرچ سپیج ټاوږي ولټیو کې به سکی دا اسقاط کې زوړه کومه واله اب بیا خپل بیا مرله قال مې درته بیا ځم څنګه ما دا زين کو پیغمبر دا زين کو الله وتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها الله ورسول خبر پیش ودی العالم ذکر کل بیعود بخیه او دې سکی نو بیا سکی دا آیات وتلو عليهم نبأ
مغا الذي آتينا آياتنا فانسوينا فاتبو الشيطان فكان ولو شئنا لفعلنا بها ولكن أخذ الأرض واتبع هوا فمسلوك مثل الكافر دال بل ما دی چې مړي اوري او مړي هنا دی وي حالت اوري او دی چې وي انك لا تموت وما انت دا کافران تیم ګران دي تاسو موتانه مراد کافران التم تشبيهات خبرو ما وی رو الله وی وما انت بمسمع من في القبور فقولك الانسان خير مسلمان خير الزامات کوم دیو ته خو یو نسیلی قبول خو مسلمانان یې دیو قبول کې کافران دي دا دې ته کافران وایي سره غلې شو جواب نوري یا تاریخ ولې خلک وته وایي ما وی دا مطلب دا نو تاسو کوشش د تحقیق مقصد دا مثلا نور خو واضح شي او رانا ملاس مورکو بالا کنه مو سره کړه او روان شو مې دې بوس کنځلې کوي نو زه بیا د شرالما نو علماء راغول شو چې د خوري غلط خبرې کوم څه وکړي الکه چندو کې راکړه ستاکړه سلاس پیسې جمع کړي خلکو دې براولي دې په تقریر کې او بیا به سره مناظره کوي څه کو سره کوي ته نه ته څه وکړي دا ده بار تقدیر اسی خبره کوم دا پکې لطیفه دا ما سخطن د صحاب وخت کې دا بحثو دا ما وکړ اوس بالکل چې ته مخالفه کوي نو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ وَلْوَقَدِ خَلْقُ مَانِ کس داغه چا آتینا آیاتنا چغلم احکام شرعیه ورکو خپل آیاتونه او دې د سراوزی او شیطان پس ورپسې شي لهکه ادرکو شیطان پس ورپسې ورسو اتباط القوم يسبقوك بالحكم جو غني اتباط القوم خلق اواني مخکې ته پس ورمنډه کې ورسي شیطان وته ورسي نو شو د غاوین فصار من زمرة الظالمين الراسخين في الاقوال فدل د گمراهانو کې ټیپ گمراهي کې او خبر د بلعام شو یا د امیه شو یا د بل سړي شو هر څوک شي خود دین او ځداري او دین پیری کفداګي پریدي او پیسې والی رشوت والی تحفی والی مال والی دولت والی هر څه چوکي ولو شینا کزم اراده لرفعناه وشفكر غرا بها پدی باندې پدی آیتونو د قران د آیتونو د تورات آیتونو د جیرسي ولكن اخلد الارض بين ما يمسك مكتل كان الدنيا وما لا اليها اخلاق سيقضي پوری ونخلي والتوا هوا تابع د خواهشات فمثله بصفته وحاله كمثل كان ده حالت پشان د سويش مثلا معنی حالت صفات ان تحمل عليه كتيك ورقه كتبي حملته شددت عليه وطردته شيء مرض يلحس لحس كي لحس ده وصيمال فرمان ده لحس ده جبه روستري ده چل كي او دا سپیش دین ده زو کمزور دی یغ هوا ده نکول او گرم هوا روستل نشي کوله بيد جبل والله إدلاع لسان بالنفس الشديد وذلك طبع في قلبه لا يخرج نفس الهواء المتسخن وجلب الهواء البارد بسهولة لزوج في قلبه وينغي طائفه زي كمزور دي غير فدا غلشي کوله هر سوي هوا اخلي تازه او گرم هوا او باسي ودې نشي کوله څو پرې جبر استلي دا حالت سړي جبر استلي دا هغه کې بد حالت ته کنه دا یې ځکه کته شي نو يلحس به هم لحس کې جبر او باسي او که پرې دې په خپل حال هم دې لحس کته کورشن هم کته ځان هم اکل ازین هم کته د سوي کنه دې ولته کی دا ناکار صفات سو ذالک مصب دا له حال دا کسانو چې تکذیب کوي دلته تقص القصه بیان کلا قصص بمعنى مخصوص بمعنى مفعول قصص څنګه شي غیته بیان کوي شي دا قصه بیان کا لعل تفکرون سوچ وکړي چې کوم شي ته باندې چې کور ځای ځای نه پشي ساء مثلا ناکار دې د جهت د مثالنا القوم الذين كذبوا قوم چې تکذیب کوي دا ټول دلته بیا نحویان راغلو نو ته ویلې دا تاسو څنګه عبارت وایي مې د سیوې کنه وګوره القوم چې دی او مثلا چې دی او د ساء فاعل یاتون بيوي ساء ناکار به هغه مثلا د جهت مثال هغه قوم
نو قوم او شیء ارسا فاعل او مثلا دا تمیز دا ټول وي نو دلته قوم دی او البته مثال دی دا یو دی وحيث وجب صدق الفاعل والتمييز والمخصوص على شيء واحد دا لازم دا دی نه وي دلته خو یو نه دی نو سانا کار دی هغه مثلا د جهت مثالنا قوم نو قوم ځان لري والتعبيد دلته عبارت حسب ظرف ساء مثلا قوم مثل قوم الذين ناکار د جهت مثالنا مثال دا قوم چې تکذیب کوي دلته مثلا مثال کی وانفسهم كان خالص بخپل معنی زیاتی کوونکی دلته اوس نور خبره کوخه اوس توکل وقد ذكر مولانا الطيبي طيب الله صراحه طيبي د مشکات او استاد دی ها کله د مشکات اسماء الرجال ولې په اخر کې زموږ استاد دی او د خپل شاګرد په کتاب باندې مشکات ته پاغي حاشیه او شرح لیکل او په عربی کې ماهر دی ان من تفكر في هذا المثل وسائل الامثال المضروب بالتنزيل دې مثال کې څه ته باقي چې قرآن کې مثال دي د مشرکان مبارکي د موتان مبارکي د عنکبوت قرآن دي مچ دي وتمام شي علماء سوء اسوء وابقح من ذلك دا ټول نزيات قبيح هم دادي او دا ټول ناکار هم دادي داغي مثال مې زمش دي د جولاګي دي د کوي مثال د سپي دي نو د سپي دا خبره او بیا په حالت کم یو دي فما انعاه من مثل عليهم وما هو فيه من التهالك في الدنيا مالها وجاهها والركون الى لذاتها وشهواتها من متابعه النفس الامار به ارخاء ظلمانها في مرامها عافى الله تعالى والمسلمين من ذلك ناکار علماء دیر ناکار دینا او دیر قبیح دی سناکار مثال دی چې په دنیا باندې په ماده دنیا په جهه دنیا باندې دنیا تمایل دی لذات او شهوات ته متابعت نفس اماره کوي جلد پر خو دی په مطلب کې الله دې موږ تاسو معاف کړي مسلمان دی دای په کې اشکال بیان دی یو سره تاسو کې یا رسول الله په دنیا کې ناکار څوک دی ولا تسلوني عن الشر لا تسلوني عن الشر ما انا ناکار تاسو زه خو پرغله بیا وای خد خود توخم خو علماء ناکار فناکار تاسو دی ناکار منهم تخرج الفتنه وفيهم ترون فتنه هم دي خوري اثارهم پدی غرزی عدل تیبا نقل خید شهاب الدین سوردی دو شهاب الدین دی یو دی فلسفی او خپلوان دی او یو دی صوفی د شهاب الدین سوردی د سوردی طریقی مشر امام راضی او دی یو زمانیو امام راضی خط لگل دی چې تا ته الله علم درکړي دی او تعلیم او تبلیغ کوي نو تابع الله محبوسه دی نسوي ونقل المولى الشيخ الاسلام شهاب الدين سوردي انه كتب الإيمان فخر الدين رازي تغمده الله تعالى برضاه من تعين في زمان نشر علمي سوچ په زمانه کې د علم د قول لپاره معین شي عظمت نعمت الله نعمتونه کې زیات دي فينبغي للمتأهلين الحصاء من أرباب الديانات فكار دي بيدار ماهران در بوديانات اي يمده بالدعاء الصالح تتخذوا اغاني کوي ځکه چې الله پاک کې زید علم بحقائق التقوى ومطلب الشوائع الهواء وقد خطري بهر تقدير د خالي مخاوي خدوا اغاني پکار دي او ور په پټک دغه چې دنیا ته مایل نشي من يهد الله هو المهتدي سوچ الله ته هدایت کړی نه لار مونږ کې سوچ الله گمراه کی حقسان نقصان او د هدایت ما چې کله مونږ کو په مقام د مده کې رسیدل او چې اسی خبره کوو خو د تاسو ته مکه دا وړي کومه هدایت خودو ته وي دا لا طریق لا لا خود دام ویل شي او رسیدل هم کې رسیدل شي خو ټیک ده او اهتدال ارمندو ته وي دلته ور هدایت ناغه معنا واخلي رسول سوچ الله حق ته ورسې نه حق مندون کې شو سوچ الله گمراه کی او دا الله د گمراه کول معنا الله پکې پیدائش ته گمراه کی یا پدې الله پاک یو حالت پیدا کړي چې دغه پوجمان دې چتروانی گمراه طرف ته هدایت په معنا د تاسو دلالت موسیلش او فرد کامل ده او دا څه نقصان ولقد سرعنا الله فرمای خام پیدا کړي والله لقد سرعنا لجهنم لپاره جهنم کثیر من الجن والانس ډېر پیرانو بن آدم اعتراض بیا کې شته وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون پیدا د عبادت تفار یمن وین د جهنم د لپاره پیدا کړي وسو
دا اعتراض راځي دا لام د عاقبت الله پیدا کړی د پاره د سدي د پاره د هدایت د پاره د عبادت خو انجام العشر جهنم تلام د عاقبت لکه څنګه موسی ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينة واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليذلوا عبادك چې بندگان خرابي او بکې الا يا صاحب القصر المعدى ودلوی بنی خونده زرد شمر بشي او لار بشي له ملك ينادي كل يوم لدول الموت وابن الخلاب پیدا یو بشي دورانول د پاره د پاره مر نمبر د پاره پیدا کړي انجام مرګ او باندې کوي دورانول د پاره او د دې آیات مطلب سره خپکه نو په نوم بل خدا ته تسلی ورکوم د خلک ته هدا سي کې او خلک جهنم د پاره پاره انجام ده فاتح دا بل مسله نو تاسو موجود الله پیدا کړی د عبادت لپاره دي او د انجام روان شو دی د لپاره او چا د کثیر نه ډېر خلک راستي دي نو ډېر د جهنم لپاره دي او صرف کې الته چې کوم دي جنس شو اچھا د معرفت عبادت نه معرفت راستي هر څه په خپل پیژني تاسو دا خبره چې دې اعتراض کو چې پیدا دي د ورنه نو کوور تلاشي څه بوشي ها اعتراض ورسره دې ګورا د دې مطلب منځاني پوکړل دي اصلي ماده پکې ور دي دا چې اوس ور دي لکه بني ادم دخانه به اوس خور رسو ولا يشكل انهم خلقوا من نار فلا شق لهم دخولها ولا ذو شيء ان نقول في ذلك على علاته صلى على خلقهم من النار غارق بك النار لا يبتغرون بها فان الانس خلق من الطين ويترون بها وشي سره پلوټ باندې ولا خوږي کنه خوږي پکاني ولا خوږي کنه خوږي دغه چې حقیقت دنه خپل حل فاز شي او مخلوق الله والبدن دی او معذب تکیو دا پکې مو ور پیدا دی بدن او معذب روح دی دا پکې ویل شي پادشاه بل خبره هغه جواب نه وکړو دی د جهنم د فعل دی اکثر او لا عاقبت او چې بل دی کوي وما قضنا الا ليعبدون دا الله اراده ودا او دا الله د اراده خلاف ورشد څه بنوي الته پیدا کړی دي او دا الله دو قسم اراده دي باج وي یو ته اراده سویل شي شرعيه یو ته اراده دغه وي تکوینیه نو اراده تکوینیه د پاره د عبادت نه اراده شرعيه د پاره د عبادت او یا معرفت الله مراد لهم قلوب دا غزوري لا يفقهون بها ځان کې نه پوهه او دا مقصد لو استرګي يدل په نه کوي كم دليل قابل يروني ولو اذان وغودي لا يسمعون بها او يدل په نه کوي كم شند او ورو پکار دي آیاتونه اغه نه کوي اولئك الانعام دبشن الشيطان بل هم اضل حيوانات خراب دي که شعب خپل منعم پیجني پیدا او تاوان پیجني ادوري پیجني دا کسان الغافلون كامل دي غافلت ولله الاسماء الحسنى دا الله پاک خسته نفضل بها وبل الله لرپدي سوکوی دا تنبیه دا ایماندار تا چې دا الله یا دول کوي نسنګ بکوي یوا او معامله بداغه چا سره چې الله عبادت نه کوي او غافل لري سره بس معامله کوي دا الله خلق نګوره رحیم او کریم او غیره بالګوره او سوکوی دا اسماء او مراد اسماء دي او سوکوی صفات دي صفات به نه دلالت کوي په ترجمه باندې هم سردوانا وسپیدا لك عليم قدير سمي سوى اسمه صفات دي سوى هنا دلالات وذات كيدان دي حسنا دا احسن مؤنث دي او حسنا چونکی دغدي اسماء دي اسماء جمع شو مؤنث شو دلالات كي خنون دي مانا فخستو ترجمه باندې دلالات نفضوا بها نو الله نامدار کوي په دې باندې اما من الدعوه وما تسميه دعوت ربا او بغیر سمتو فالله نو اخرين داس یا فدعوه که الله تا آواز کوي نه پدی آواز نشي یا الله یا رحمان یا رحیم یا الله نامدار کې پدی نومونو او یا الله کبلای نه پدی نومونو به ویلای بیا پکې بحث علامه شامی او در مختار او تنویر الابصار درې کتابه تنویر الابصار متن دی در مختار شرح دا رد المختار یا شامی داغی حاشیه
نو په در مختار کې نقل کړي بشر بن ولید عن ابي يوسف في المنتقى عن بشر الوليد عن ابي يوسف عن ابي حنيفه نو قال لا ينبغي لأحد ان يدعو الله تعالى الا به فقال نبي سره الله بلي فبل نبي بلي او یا دبل من فخاطر بلي وسيله کوي بل والدعاء المامور به اگر دعا دا چې مامور د ذکر الله په کتاب کو الا الاسماء الحسنى که الله نه مطالبه کوي په اسماء او صفات د الله باندې مطالبه کوي دا په کې ابو حنیفه بن زمجل غالبا استبراء وذروا الذين فرد اکثر يلحدون في اسمائه چې الحاد کوي پرمو الحاد کا گیدو ته وي د حق نزي باطل تا الحدا مایل شو د میانه روینا استقامت لحد پیجنې په قبر کې یو طرف ته کوم او ذری په ایمان کې او دل تسنور خبر شو شي یو دا چې د الله نوم سمره دی نو دل بیا ګڼ خبر دی ابو بکر بن عربي د الله زر نوم مشته او نور وې د دین زیات مشته بعض صوفیانو په کې نقل کوي سلور زره دي دام پکې بحث دی اوس پکې نور خبره کوم زن په دې وطن کې یو ټکی دام دی چې یا خدا چې دا لفظ څنګه دی ناروا دي کراوه ځکه دا الله په نومونو کې خدا نشته دا بحث چې نور کړی الحاد باسماءه سبحانه ويسمى بما لا توقيف فيه او بما يفهم عن النفاس په دې کې درې مسلک یو مسلک دی د معتزله چې د کم لفظ ترجمه د الله په باره کې موجود وي نقصان نه پیدا کوي مهم د نقصان نه مستعمل وي دا د معتزله مسلک یو دی د ابو بکر الباقلانی چې په سنیانو کې عالم دی د بهقي استادم دی علم کلام کې امام دی هغه چې د کم لفظ مهم د الله په باره کې دا معنا موجوده ده مهم د نقصان نه دی او تعظیم پیدا کوي دا ټکي اوسره زیاتی کا تعظیم پیدا کوي نو وای سو کوئی د باقلانی د معتزله مسلک یو او اشعری چې عام تر مسلک دا غدا دی چې کم لفظ ترجمه په الله کې موجود وي مهم د نقصان نوي تعظیم پیدا کوي هم بین مستعمله الی مستعمله چې قران او حدیث کې راشي نو اسماء د الله سری توقیفی نو که وقوف دي حاصل کړی علم دي حاصل کړی هوای ورنه نه پېوای دلته سوی الحاد په اسماء او کسره اي يسمى بمعنى توفيق توقيف وي چې دا نوم الله ته موجود شی نه په قران کې او بما يهم عن فاسده لکه د باندې خلک ابا المکیا الله دعیدتون خاوندا ابا المکارم ترجمه غیره غیبه وين يا ابيض الوجه اسفين مخيا غيبه وين او يا سخي سخي غيبه اكثر يا سخي اذا بنوي لا خلق ويك انت بروي فالسخي او فجواب خلق فرق تخا جواب اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي لا لغرض ولا لعوض او سخی دې ته وایي چې اعطاء ما ينبغي کوي او لمن ينبغي کې خص لغرض ولا عوض څه مطلب دی یا دنیوي مطلب چې خلق وسره دی او یا الله نه بدل غواړي نو سخی الله ځکه نه چې څنګه بدل کنه وایي جواب ورتوایا او سخی باندې فالمراد بالترك ضرور اجتناب الذين او د اسماء ما تقوا عليه وسموا لازم دا اسمان او سوق د الحاد معنا چې اسماء الله توقیفي دي د قران د حديث د اجماع لکه په دې درې اصول کې نقل شوی نو نقل کوي شنه نه افکار د عملي کې دغه ماخذ تسمیه دلیل عقلی او قیاس لفظي چې قیاست لفظي او یا عقل الک ومکروا ومکر الله ومکر خوشته کنه نو ماکر جوړ شکنه واینا چې
چې ماضي پکې شیخ او جمعه سپایل دی او پس کنه مې نه او نه عقل دا خبره کې چاله عقل او ترجمه شته کنه رب بدی فقيه هم ویلو عاقل بدی هم ویلو الله فقيه دی الله عاقل دی دا ترجمه کوشته کنه او بلکې الله د ټول فقيه ویل مشه نو سوای کوم دې کې شاری جات وی کل موضوع جوزنا کوم کې شونه وی منانا او چې کوم کې اطلاق او معنا دوام نه بعض علماء نه کوي بیا د افکار وی چې وتمن عوي نجات ویل شي کنه ته په ګرایو ته کې وره توقف وکړي کې با نداس وي الناس وانت تعلم چې مشهور تفریقه د احکام اعتقادیه او د احکام فرعیه خلاصه د کلام چې په مقام کې علما اسلام متفق دي چې اطلاق اسماء او صفات په الله کې لري چې زموږ شارعه امون تني چې منوي او اختلاف چې اذا منوي په هغه پسند چل کو نو په دې کې څو کوئی منع ده څو کوي بیا وای هغه نوم د الله وایا چې په بل لغت کې د الله لپاره مرشي ولم يكن اسماء العلام موجود في سائر اللغات اذ جواز اطلاقها على محل زائد ليس جواز اطلاقها محل زائد چې یو لفظ دی د الله لپاره مقرر شوی په بل جبه کې هغه وایا په دې پوښي او اطلاق ولې مهم د نقصان دی لکه اوس یو صاحب زما سره خبرې کولی چې یو صاحب و چې الله ته خدا مو وایا نو ما وی الله ته پویدون کې هم وایا طاقت والا ورته هم وایا لیدون کې ورته هم وایا کتون کې ورته هم وایا او دې ځکه دا دې ته وایا په قرآن کې شته لیدون کې کته علیمون وقدیر ما هو علیمون دې کنه نو قدیرون دې نو ته په څه کې بحث کې نظام په خبره کوي خدا څه ته پاسه کې مالک کت خدا دکو مالک نو کته وې دا خبر ټیک دي مې او ټیک دي نو کته وای چې ما ته یو په کتابونو کې نوبت تباله او شرف اکبر راوړه په غیر کې ګوره جامع سولین ګوره او دا پسې شامی ګوره او دا ټول عالمگیر ګور په هغه کې خدا دسي فارسی باندې په پرې شیخ الهند رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې چې کوم لیکل نه هغه کې بار لفظ د خدا شته په تیر شي کتابونو کې شته دا ټول په غلطي وایي دا ټول دا نو خبره دي صحیح ټول وایي نو پوښي زه پوښ اکته جناره په هدي نو بیا بس دا کت خدا مالک ته رب څه ته وایي درب معنا ما کوي مالک درب معنا کوي ما مصلح درب معنا کوي ما مدبر درب معنا السيد المطاع درب معنا الحاكم دا ټول شي کنه درب معنا خدا مالک شنو نو بیا پکې د ابراهیمی مسلک او د معتزله مسلک او بیا راځي نحو خدا او تکرار من غیر نکیر په خارج اجماع خدا او تکرار په مستعمل شي کې انکار پکې شي تکرار غالبا د ترکیه ته وي او رسول کې دا وکړ بحث روان دي نبي عليه من الصاد الاجماع الصانع والموجود والواجب والقديم قيل والعلة وقيل الصانع والقديم مسموعان كالحنان والمنان بعد كسان الله تا قديم موایا لکه چې کوم دي قرآن کې دی وی دا اجماع الصانع الموجود الواجب القديم العلة الثاني وقديم مسموعان كالحنان والمنان داني 108 صفحة 107 صفحة اکری بیا قتل من 109 صفحة بیا علماء لیکي چې الله با صفات فعلیه دي با صفات نفسیه دي با صفات سلبیه دي موږ چې کله وایو د الله صفات دي سلبیه د چا پلاک نه وي د چا رور نه وي د چا تر نه وي نجسم مجوهر دے نعرض نہ مصور دے نہ سخری نہ سکینہ نہ خواہش لري اس په کوي خوشا د شنو بیان کې دا خبرې پکې کاوه صفات سلبیه دا خوشته بیا صفات ثبوتیه دو قسم دي کدري قسم دي یو قسم کې صفات حقيقيه محضه وي چې فلسفه او مزاهد او ملغد ویلي مرزاد ویلي قاضي وباد ویلي پاکي وي صفات حقيقيه محضه یو صفات حقيقيه ذو اضافت وي یو صفات اضافيه حقيقيه محضه بغیر د موصوف د تصورنا د بل طرف ته حاجت نه نه په تصور کې نه په وجود خارجي هغه تسوي حقيقي خالص
ژوند د الله ژوند د الله نو څو بل تر پر تاسو بل چې کوم کې تصور کې نو د بل تر په حاجت نه پوها د الله نو پچا زید عمل وایي چې کوم کې اثر مرتب کړي نو بل ته حاجت ته خو په صفات راولي پوها د الله ژوند د الله علم د الله قدرت د الله سمع د الله بصر د الله سو کې ولیدو سو واردل نو بل طرف کې راشي یو د صفات فعلیه ډوړی ورکول د الله مرکول د الله ژوند کول د الله سو کې مرکول تصور کې سو کې مرکو تصور کې وجود کې چې تصویر صفات فعلیه او تموي صفات اتصال دا هم ذکر صفة الفعلية صفة النفسية صفة السلبية بعض الله صفات ذات تراجع لك لفظ الله حق اسم عظم وتنقسم القسم الاخرى شفاء الله استعمال كي ديشي وفبلهم او داز شفاء الله كي لفظ الله الرحمن بچاته الله تبل چاته الله سوره الله قال كي رحمن سيد مبارك وما يجوز كالرحيم والكريم رحيم ده الله صفته زما استام صفته رحماء بينهم اشتهي كنا او في غنبرتا رؤوف الرحيم لا بكوي نو چې کله خبرې کین بیا به دې بحث کیخه زما څه مطلب خو ویلې هم سم ټولې خبرې شم کولای کنه چې ټولې کو نو بیا خبر رانی زنګ وطن کې وي ابو لالا اعلی خد الله من دې نو ابو لالا معنی د خدای پلار نور الله پلار ځته وي او ورانه کې نو دارو هغه خدای پلار له خدای او اعلی پلار ته وي وزیر اعلی صابون اعلی کفر اعلی شی اعلی ابادی اعلی دا الله دې شریک دی نو یې ځان ساده کی نو بیا به صوت وي اسفن شي فإن كنت لا تدري فذاك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة عظيم كان قوي له هبه وبجاوب سي ويك پوری کدا کار کې د مصیبت دې خطرناک دي اذا الله نو ما اذا الله نو وزیر الله څخه پوری زمون محمود سے وزیر الله له شکر شوی دی وزیر الله وکړو هغه مولوی سي دخل نو نه بدلو ځکه ما ته الله وایي زه وزیر الله او الله خدای الله نو دې نو غټ څوک نه کوي دل کرا منډي هغه دا پیښ نو دی وایي چې بعد نمونه شریک وي بعد داسي او بعد ځان له وایي ذکر کوي دا بل فرق دی دا بریس یا ممیت دا باندې یا ممیت او یا محیی شریک وایي نو وایي خو یوازې د نقصان دي د محکماوي د ادب خلاف دي الله هر څه پیدا کوي خدا څه بنه چې غلای پیدا کړی دا باندې خالق الشیء كلها وایي خو خالق الزنا وخالق التنکیه باندې کلیه وایي جزئیه باندې مميت وتوي خد محي سره يخرج الحي الى الميت مميت محي ويواد بدانه مهم واحد بين ولا يقال يا مميت يا زار بطل يقال يا محيي يا مميت يا نافع يا زار ضاروي او بیا روان دي نو د بحث ته بهر تک اشاره به توکړي او دلته په کتاب استعمال دا ویلي چې لګون دي کسوت کوي کتابونه مطالعه کوي د مطالعين پس فیصله کوي کته دا کوم کتاب نه مې روح الماینه دا کوم کتاب دی ما دا په عربو کې چلیږي په عجمو کې چلیږي دیوبندیانو ماخذ دا دی مفتی محمد شفیع کتاب ته ګور د مولانا شبیر احمد عثماني فواید ګور د شیخ الهند کتاب ګور ترجمه دا به معلومه شي چې ټول خلک حوالی ورکړي قابل اعتماد نو کته زدا نه منم اګه کدی بیا خبرې کړو نور خبرې وکړو ابن کثیر وی چې په کوم حدیث کې راغلی دی هغه حدیث دی چې راغلی کړي دی د چا نه کړل دا حدیث دی وې دا حدیث مرفوع دی خدا په یو طریقه دی وجات معبود دی باندې روایت والله لا اله الا هو الرحمن الرحیم الاخری راوی غیر واحد چې دا صفات دي تعجیل صفات په یو تاسو پکې دی تاسو پکې دی ابن کثیر دا چا یو راوی را بن کړی دا حدیث نه په حدیث کې خود قلی دا الله یو کم سل نوري دا غي مطلب نه چې الله دغه لور نشته دغه نور دی دا خاص وجته بن احصاها دخل الجنه دا نه چې لور نشته دا کوم یو خبر یو کوي او رسول هغه نوري خبر شته نه وي بس
فیجزونا افضو بها الله پد انام دار کئی یا اللہ نکا چکو باسی پدی زرد جزاب ورکش دیتا حرک دی عمل کردی ومن من تلفنا امتا بعد حقینا چکو پیدا کردی جماعت دی یهدون بالحق خلق وتحق بیانی وبه یادن او پدیبانی انصاف هم کئی دی خلق همشتر یا خلق همشتر آکا سین تکذیب ویرتنو زمونگا سنستدرهم خام خاپ پڑو بے خیجو امین حیث العالمون چې ځان خبر نه دا پکې ترغیب پدې ترغیب شو او استدراج سلود بهم البته یذکرو به هلاکت سفیان بن عینوی ساسبب عليهم النعم ونسيهم الشكر نعمتنا پیرو او شکر په هيرو او درجه ویل شي استفال من درجه معنی النقل درجه من درجه الصفر الى علوم دلان کې نه باندې ختم تسوي درجه او د باندې لاندې کړو ته تنزيل او انزال او دیتا درجات نه وي دیتا درکات وي شي کله په دوړ مستعمل په دې طریقه باندې چې خبر ځان نه لګي و ام لهم قیم ورکو مغلق ورکو او ان کیدی متین تدبیر زما ډیر مضبوط دی اولم يتفکروا ما بصاحب من جنہ دي چې ویلا پیغمبر په غلط لري سوچ نه کوي اولم يتفکروا دا چې یا هو الذي وهو دا غلط کار دی ها یا هوا یا هو دا ټیک کار نه دی ځکه چې هوا دی یواز د الله په نوم کې نشته دی هو الله التقى ضمیر په شکل راغلی دی او ضمیر خو مقبل مذکور وړي او رست براری روح المانی با خپل حواله ورکي چې کله رست صورتونه وایو مونږه کم دی وایو هغه صورتونه چې وستي راځي چې حجرات ته او داغې نه مخ کې سدي قتال وغيرها الپاک براشي چې د الله لپاره سره استعمال کوي نو داسې بنوي زید بنوي زید الله بنوي جمله پورا کې ځکه جمله پورا شي نه باغې سره کویږي څه مطلب دی اګه تقدیر وی ما قبل څه مقدر کلمه مذکور کنه اسی بنوي په ذکر کې درې شرایط دي روح المانی وې دلته نه بل دی او ابن تیمیه وې یو چې جمله وې دویم الفاظ سره ترجمه مخه کې ساتي که یواز نه کوو کار نه کوي ترجمه به او جمله به پورا وي نو ذکر لسانی چې وی ذکر قلبي وصل لازم او جمله وصل نیمګړي جمله باندې لکه زید سوې وای کنه زید نو سو وای تاسو ته معلومه ده صرف نه چې موږ نو سو جمله څه وای چې فارغ سکوت عرفا جائز وي او چې مفرد نو فارغ سکوت عرفا سکوت نه کوي دي سوچ نه کوي اولا دې تفکروا بیا مخکې وایا ما د جار الله خبر یو شانتي او د عام الصفيان خیان بشر نه وسوي دا واو داخل له پچا باندې د حمزینا مخکې کا وعلم يتفکروا خو چون کې هم سر خو سر واړي او جار الله سے وای نه داخل له په محذوف باندې او دلته چې کوم دی پکې واو داخل له عطف دی په ما قبل باندې او دې کې والسباق بالخلاف مثل هذا التركيب مشهور دي او كذبوا ولم يتفكروا پیغمبر ته دروغجن وایي سوچ نه کوي چې ما به صاحب من جن نشي په دې مرګي دې کې راځي دی د کې لیوانتو مشه جننا یو قسم لیوانتو ودي بہت کله وی لیوانه دي کله وی کاهن دي کله وی جادوګر دي نو الله وی دکې هیڅ قسم لیوانتو نشته کله به خبرې نکوي او جننا کېرلا زمانہ پس هیڅ قسم نشنه غټونه ورکی نه دې مگر یو انکه واضح بیا اولم ينظروا دي سوچ نه کوي په ملکوت السماوات په حکومت اسمان او د زمکه کې د الله د حکومت ته وما خلق الله من شيء او څه پیدا کړی الله اشیاء په دې سوچ نه کوي وانا عسى او په دې سوچ نه کوي وانا عسى وانه عسى او شان دا چې زیاده اي يكون قد اقترب اجلهم چې نیټه د دې مرګ زی شي فبأي حديث بعده فكما خبر باندې پس قرآن عام علماء دا وایي یا پس دلائلنا یؤمن ایمان براوی ما الله بلا حدلو پیغمبر تسلی ورکی سوک چه اللہ گمراہ کی دا غلا خودون که نشتے هیچ سوک نشتے او فریب دی اللہ دیده پسر کشنده که یعبهون پدا سی حالت که چه دیده حیران اکفا کبیر یسألونک عن الساعتی ایان مرزا تپوس کوي د قیامت مبارکه چې کله وي ساعت په اصل کې
لګي زمانه ته تعین مکه منټه کې 2 منټه دی لغت او د نجوميانو په دې کې یو غنټه ته جزء من الوقت شي او جزء من الليل شپږ څو دي دا 30 غنټه سات غنټه اشاره مستعمري کله دنیا چې وفات کیږي من مات فقد قامت ساعته او کله وایا قیامت ورځ توایي دا ټول پکې کېږي دلته مراد له قیامت ایان مرسها کله دوی قیامت قیامت يسالونك قائلين ایان مرسها قل انما علمها عند ربي نو علم د قیامت بل طرف دی چاتر شي لا يجليها لوقتها نخکار کی قیامت را پی وقتها په قیامت کې الا هو مگر الله ثقلت درون دے فی السماوات پا اسمان پا مکی قیامتی نی علم دا قیامت دیر درون سو کٹنگول شی نبرازی مگر ناگان بیا تفوس ایک انکا بویا کسا تی خبری حفی سوچ بحث کی ناگتوی حفی او سوچ بحثو کی تختل مشی حفی فائل من حفانش حفانش را بحثان عن تعلق حالی حفاوت پا اصل کی استقصاف الامر دیر زیاد تحقیقات کے لکا کچھے ورفاسیشے دا معلومات کے وای علم د دې پنځ الله دوباره هغه جواب راغی علم الله سره دې بیا وای تاکیدا لیکن اکثر خلق نه پوهیږي په دې وخت کې کثیر نه خلک چې د پیغمبر خدا او د نور پیغمبرانو مسکه د ولادت پیغمبرانو مسکه ملاقات وشو قیامت وکړي یو دې خبر نه بل دې خبر نه دا نه پس عیسی علی السلام وی دومره خبرې مې چې قیامت نږدې زبر مکه ته کوزي خو دې له خبر نه چې کله وي ورو بخاری په کتاب الادب الاخره بیا اوس روان دي تسلوني الساعه واي بوجود اخبرني ابو الزبير انه سمع عبد الله يقول سمعت اسمه قبل ان يموت بشهر يوم ياش وقت قبل قيامت تفوز كوي وانما علم عند الله واقسم بالله ما رزق ابي وما ان نفسي منفوس تاتي عليه دا چې کوم موضوع دا بسر کاله پس رواه مسلم بل روایت احمد حدثنا ابو شيخ قال من العوام عن جبل بن سعيم عن واسل بن غفار عن وسوء قال لقيت يوسبي ابراهيم وموسى وعيسى فاشفت خجل شما ابراهيم موسى عيسى سره په ذکر او سعد ابراهيم ته چې تو وایا زما علم شته موسى سره ته وایا ولای وافقت عيسى ته زما اما وجهها فلا علم چې کله به خبر نه الا وفيما يدعي لربي دجال برازي او زما سره بدل جیوی چې ماوی ولي بشیله کسن چې قلوی الله به هلاک چې ماوی حتی چې ونه کانه بوت مسلمانه زما لاندې ونه کافر دی زما خاص کافر فقط الله به هلاک بیا وفش خلق قلو تنت فدي وقت بلاوی جمعه من كل حدبي يسلو اراد ولي وطن بغردي فسرادي هلاکای به نه بتیری په مگر سکی به بیا وفش خلق ماته شکایت پکینو الله تبارک نو الله به هلاک کی بړبه کی حتی جسمک کې بس خواله پیدا شي نو الله براولی کی باران دا صاد با لاو کی حتی درات کې واچي بل حدیث احمد وائل بن هارون یا برونه ولي شي شوال وزر شي زمک ولا کړو شي د سرمن چې راغی بیا وفش حدیث وشم ته په دې حکومت ربا یا کړه چې قیامت راوی څه دار زنان حامله ده عمر قرشی خبر له اهل چې کله به بلاد کړي شي شپه کوله بل بیا رواه ابن وجاء عن بندار يزيد هارون العوام محبس الذين نحو فهؤلاء اكابر الى عزمه غط پیغمبران دي المسلمين ليس عندهم علم بوقت الساعه على التعيين خبر موسى رسالته رفع علامات بحث بعدين مخكي بياو انما علمها تتي خبر ويزن ولهذا لما جاء جبريل في صوت عربي يعلم الناس امر دينهم فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم سائل المسترشد وساله الاسلام الايمان الاحسان قلب قيامة الاسلام السماوي من رسول الله عليه وسلم لست اعلم بها من الاسلام زيادة واقعتهم ولا احد اعلم يوصل دبني وبل رواتي وما اتاني في سورة الا عرفته هر واجه الذي فينهم الا صورته هذا مگر بدي تصفير خبر نيما اذا سوق دا خبر دي ایمان دامي ابن كثير دا قیامت په علم کې په شرع مشان پیغمبرانو خبر نه او قیامت نظم خبر مولا خیر 160 صفحه باندې موضوعات کبیر کی نقل کړي ترې ترجمه درځي بل سنا بیان وسایل زو او قد برابر کوي المسؤول کی لام د عهد کا هغه څوک چې تفوز شي پیغمبر خدا او سایل چې جبريل دې ما او تا دواړه برابر ځستانه زیات نه موقع په زماره زیات نه دواړه خبر وایي مولا لخاری
دا وګه سره ځان ته مور وي دی علم سره ځان تعلیم وي دلته پیغمبر هیڅ خبره نه ده خبره او دا روایت کتل ني هغه پیغام چې ته پیغمبر جبريل دی دته جهادي دی رد ولا جهادي ولا یعنی جهادي زو او دواړه په علم د قیامت کې ورا وړي سورہ خبره المتشبه بما لم يط وګه سره زموږ هاي کومه به مسله ته حل وي داخله خبرې کوي نو په ځکه کې وای موږ لري خري دلته دې کثیر وستو ماشاءالله دا نه پس كل ما علمه عند ربي عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون ورسول لنا یو خبره کوي واستشكلت آیت دا آیت او دا بل آیت سمو نه پس دایره ان اسلام اخبر بالمغيبات الجمه ډیر مغيبات خلق ته وی ته غیب خبر نه معلومه او خبر امانه ولا کسن شي او دا د پیغمبر معجزه وخت په الجواب څوک جواب دار چې مفهوم آیات نه دی چې علم د پیغمبر خدا په هر پیدو باندې چې پیدي راکاږي هغه غیب چې پیدي او د په مزار د احکام شرعیه سره بحث مکوا غینه خبر دی هغه غیب چې جلب المناطق د په مزار دا غینه خبر دی اګری خبر نه ودا نقصان نه کوي مسلم د انس د عائشینا پیغمبر خدا تیر شو په قوم باندې هغه کیږي هو د نر کجور په خده کې وکړه کارونه کې خبري وې نه کړو پسل کم شو بیا تیر شو وی سوره پسل شو دمرا وی انتم عالم بامر دنیاکم دنیا خبر تاسو پدې پوښي ان کان شي من دنیاکم پشانکم د دنیا کا استاد وین کان دې په الای او شمر شه دې بی علم پیغمبر خدا په امر دنیا باندې دا کمال له په منصب کې ځکه دنیا به تمامها د الله په قیمت لري یو سره دې غټ عالم دی ورته وای دې عالم دی ترکانی درځي نه نه علم یو هاي دې وایي دا کمال له کنه کمال نو پیغمبر خدا دنیا په حالت خبر نشي نشي اسوقوي د پیغمبر خدا استمرار د علم نشته بعد وخت برازي اسوق ورته قیامت مراد دي اسوق استغراق په مراد ټول نشته دي لم يكن كل غير من الغير ما تفرد الله لك معرفت ذات الله معرفت قیام قیامت ارد الله لواب الطويل خادم شوي دا پیغمبر خدا تواضع کوي او یا نشري چې الله خبر کړي نه خدای شان شو بیا ورسول راځي او بحث کوي دې خبر شي خصوصا هغه په موجزه عدالت بسات وفي تامل وكلام بعض عقلي شي به تلبيس الاول طول مغيبات نشته بار بار وایي چې احادیث دي مطالعوي چې په خپل وایي چې نه په خپل په تاسو قرآن او حديث دوار ذکر بس ته كل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا واذا مالك من ذان لپاره د فائدې او تاوان د په ضرر او جلب نه کوي الا ما شاء الله مگر کته الله یرضى شي مالک نیما مگر الله ما مالک کی اسنا متصل شي یا مالک نه هو الله مالک دې الله یرضى منقطع بشي ولو كنت علم الغيب كدفتنا خبر وي او یو تاسو تمامه کی مای بیزایو اورا ابو سعود واورا امام رازی واورا او پر قرآن غیب څه ته وای چې حواس خمسه ظاهرین شي معلوموله او عقل بلا سوچ نشي معلومه ته سوې غیب بیا دغه په اړه کې موي غیب د قسمه یو هغه غیب دی چې داغه پښتوال دلایل شته قبر کې عذاب شي داغه او دلایل هم شته قیامت کې حساب کتاب شته غیب دی خو دلایل هم شته حساب کتاب شته جنت شته دوزخ نو په دې کې مونږ کوم علم شته او الله په وکړو سمي خبري ابا یوسف غیب دی چې داغه من دلایل هم وهو المعني بقوله تعالى فإن مفاتيح الغيب لا يعلمها دغه الله تعالی دي بل چاته معلومات نشته اګه د لطیفو د پاره شیخ سعدی وصلی الله یو سره بادشاہ وزیر صاحب نشته کاهن راغی صاحب ته تاسو کې څه څومره زمانه استا یو کال دی ها ته به څومره یو ولسته لا وزیر صاحب جواره بادشاہ خفه دی چې یو کال له بوس تیر شي نو فاته بشین بیا وسکم وزیر صاحب راغی ورته وی ګوره خپه کېګه مجي دا خو ته څه معلومات ویل جی ولې نشته دا خبره کړې و ټیک دا ټیک دا وړي خلاص راوړل کاهن دا چې راځي تاسو څومره زمانه یو ولس کله د بادشاہ څخه یو کال تو
ټول وسره درغه یو شو دا دې څوک سید ورس کال عمر دی دا وسه خبرې کوي بادشاہ باندې پاره شو کاهن لا شمو بل څه پکې ناشنا بلم دا څوک وتري د کاهن کرا نو چا وته ته د بهر د خلکو خبرې کوي د خپل کو خبر ول نه کوي ها بهر تقدیر یې خلک او یې د حالات دي چې چل بکی یو دا چل بکی دا ټول خبرې یادوا کذا واقف د غیب ونبه لکثر او مخکې ما وذكر الحنفيه تصريحا بالتكفير لمن يعتقد علم الغيب للانبياء عليهم السلام لموافقه قوله تعالى قل ان في السماوات والارض الغيب الا الله 151 صفحه د مولا علي خالد شريف اکبر ورته ویلو يرشي ولدي بیا پکې د پیر بابا خبرم سید علي ترمذي او ترک الابرار والاشرار د شمه صفحه غیر واره پای کې پیر بابا لري سید علي خراسان بادشاہ وای بچیا پل مرید توي خوندر ویده چې ګوره علمي غیب خاصه ده الله دا او پیران دی خيار پیرانو دی خيار دا علامات او معلومات کوي او پاره باندې وای ما ته غیب باندې خپل قصه زه قندوز تطلم پیر بابا وای د مور ملاقات لکه نو قانون دا چې چا سره څوک د یو ځای نجیب لته نو د چا ته سامان نه غته سامان میرا وره د چا ته قرض نه قرض دی وای چا ته اوس پاره د چانه وای نو پیر طيب او پیر کولال دی ویلې چې سید علي مشارو دا د دې خبرو معلوم ده مشارو روان دي کنه او بیا د چا علم غیب خاصه الله پر دا او خیال دي خبر اشاره د علامو معلومات دي خلک دې د علم غیب حاصل دیر سم صفحه تک الابرار والاشرار د پیر بابا خبرې سید علي ترمذي خپل مرید ته خوندر ویل خبرې کوي اصل پیرانم دا خبرې کوي علماء کرام فقهام دا خبرې کوي صوفي کرام دا خبرې کوي خو زمون د وطن خلک په هغه شان خبرې کوي او ته وای او زم وای دا خبره څنګه ده ولې زبرګ مسو یعنی که زبرګ خو خبرو ما او زبرګ نه خبر ذکرې ما زبرګان خبرې کوي پیغمبران نه خبره زبرګان خبره او موږ خلاص وای زما سره زما فال څنګه دی هغه خواته په لوي دی پغاد خاور پغاد ناشتي پزما کناسي 50 روپیا 100 روپیا او 100 روپیا اخلي او ته زما زه خو خزاري مانی مکه نه خزاني و تاسو د وها شپيله او داخلان کړو بس څو پیسې بجو خزاني جمع کوي او ستانه سمول علي اخلي او ثاني نه اخلي روپیا نه اخلي او دا یې نه به حاصل دي څه به حاصل دي او هر څه کولای شي زما له کوله پیسې ټول وسی کنه دې بینکو بیا پیسې ټول وسی کنه بهر ته اخیر مو خو سره غان کنه او پوا کوي پوکي کنه ته پوا کوي پوکي ولو كنت اعلم الغيب كذبت لخبره لاستكثرت من الخير ما بدل كل اسباب الخير لحصلت كثير من الخير الذي يجد تدرج الاسباب ورقم عليه واما الثالث ما تبى تكليف نرسل نبي كريم صلى الله عليه واله وسلم ظهر قليدات يدي یو خزدا د پته خیبر نه پس چيله کړي او زهر یې لور کړی په چيلي او کوم ځای خو دا پت دا دغه دی په دغه چوتو وي دا مټي وغیرہ نو دغه وته دی واچو نو بیا پیغمبر خدا فوا شکرې په دې خلک راو تاسو کړو ما پکې زهر چوي ولګه چوي ما کدل جنې جو ختم بشي کړي چې نقصان دي شپه وته پکې ورشي دان شو سوګي مړکا سوګي موافقه او ستابنه دې خبر دا فرق وکړو چې دې خبرې شته چې خبر نه او کیږي ان انا نبي تفسير غلي چې پیغمبر یو د پټ خبر نه دی څه کوي ما انا الا نذير وبشير زما حالت فقط يرون کېما خوشاله کوم کې کدا یو خو پیدا دارا کدا دیونه کو تاوان يرون کېما د دنیا په حالت باندې هم ما انا الا عبد مرسل للانذار والبشاره والشان حياكم ما يتعلق ما زما شان خدا دی للوقوف الغيوب التي لا علاقه بينها وبينهما الدين ولا يمكن اسمي وقد كشفت من الساعه ما يتعلق بالانذار المجيء لا محاله قیامت روان دي نږدې پاتې دا فکر دا ماته نشته د پات د خپل
والذي خلقكم لام د انتفاع لري هر چاته پیدا خپل نزيد بشیر دی او فائدت اخی مومنه اوس د شرک پر هغه خبره او د الله په قدرت دا کوم ګره ګران دي ها الله غلا تاسو پیدا کړی من نفس واحده دی او نفس وجعل منها زوجها پیدا کړ الله پاک د هغه د جنسنا یا د هغه د شخص اي من جنسها كما في قول تعالى سبحان جعل لكم من انفسكم ازواجا ابتداء د شان اصله د جنس والمشهور نهار تبعي من جسدها ذکر چې ادم پیدا حوا پیدا شي د ادم د مختینا او کیفیت مجهول له الله څخه کمزور هم نه دا پکې روح معنی مخکې یو ځل ما په صباح کې په سورې نساء کې کنه یا دا وایي یو صاحب دا سیلو چې مولانا مودودی ویل دي چې آدم د پختینه پیدا آدم د پختینه دا معلومه نشته بس کنه ان المرأة خلقت من ضلع او دې نه مونږ خلق من هذا القران نه مونږ حدیث مونږ خلاص خبره نو زه تفسیر سره ما درو کې استاد څنګه مې ابو الکلام هغه طرف وسکه ابو الکلام هغه مولانا مدینه ته پوسو شو سید ګیره وړه سیګریټ هم سکی او تصاویر هم بس څنګه سره یا دې خسرې دې د دې په کاکې دې الله دې دا وړي خبرې مو پوه نو انت خدای سي او زما په فارغ کې نشي بل څه زه څه مې تاسو څنګه کوي یو تعالی وساتې چې په تعالی باندې مزوت هر څه تنو نو تاسو تل دوه درې ساتري په دې پوښ یو سره او دوه تلې دي د چان چې درستل نه یو طلب چې ورکو ولا طلب زوی ته بیا کله راوړه کما کله راوړه سبحان الله کله نه پیژني سبحان الله الکبیر هوا او چې د بل نه راسته کله راوړه کما راوړه الحمد لله کله نه پیژني الحمد لله وکړه شو سبحان الله بل کړه شو سبحان الله والحمد لله وکړه راوړه دو کلی پیدا کیږي اوس په یو تعالی باندې ټول کوي بس برابر یو تعالی وساتي په دوه ټول باندې زه سره منتبر سے بیا وای او یو حدیث ته په بخاری کې 116 نمبر دی په باب النکاح کې ان المرأة خلقت كذلعين اوس په کې کا په واسه خزه پیدا شي د پخته پښه او وان اعوج شيء في السلاء على ډېر کوم شی په دغه کې په پخته کې پور طرف لکته هی رومانو ما تبه کې وکسرها طلاقها نو اوس پسکه بار تقدیرو دا نوی ہوئی چی دا ٹک ندا دا نوی دا ٹک ندا دا اللہ قدرت تے کدا پختین پیدا کئی کدا غلین پیدا کئی ذنک فکستتا وجعل من هذا وجہا گرزوی دا غدا جنسنا یا دا غدا ذاتنا بی بی داغو لیسکن الیہا داولی دے سکون حاصل کی الیہا دیتا یسکن راجی کا چاہتا نفس تا او دا نفس مستاق تو دے آدم علیہ السلام مذکر کا وانا سمائی دے کنا ليسكن النفس الواحده فتايد بشخص من اليها بل زوجتا نو یہ مؤنث کو بل مذکر کو يسكن کے رايش نفس واحد تا مذکر او ها زوجها کی بل تراجش مؤنث فلما تغشاها حرکت چنزیشو دغه نفس واحد دا سکون والا اليها دي تغشی واذا منصوب ذکر کلام حاله ذکر تغشی پټول کوي او سره لګي زنانه پټای دا ناری نشو امراتنا کینات الجماع فلما جمع او د قران اصطلاحات ته دي ټول پټي پټي خبر دي په قران کې چې کوم یو سره زنانه خاص قسم تعلق ساتي د دې ټکي په قران کې نشته وكيف تغزو وقد ابزا ځان نشي وقد ابزا بعضكم ځان نشي تغشى پړکا ليسكن الى سكون عظيم دا د قران اصطلاح شولا چې ناکاره نمونه با په قران کې ویني نو تاسو موږ چې دا چا څه بنوای ښا موږ اکثر چې سارات تدري او دسماتوما او دستازکوما خورګوي تزما غسل خانه تزما اخوا دي خوای هغه خاصه کړو حملت حامله شو حمل خفيفه اسبق حمل حمل نطفه على كذا مزغه فمرت به نپر لپسې بتل استمرت به بقيت به دا همیشه د دغه حمل خفيف سره یا تلرا سره فلما اسقلت چدرون بارش و دعوت لها
خاون او خري دوار دعاګانې وکړي آدم او حوا ربهما د خپل رب چې آینده بسکی او لئن اتيتنا صالحا یا الله کنه دې خسر علاقه صالح نه معنا یو نسل زم د جنسنا یا برابر اندامون والا چندانو کې کنداو منډاو وي او یو ریاض ته نه کسي شته ابلیس راغلی دی حتی هوا ته خبرې خېټه کې دا چې تبار سیندې خېټه بدل نشله پلان کې چې لږ پکې روایت مو نو بمونگا نحن ونسلنا مونگا وزن بچی شکر وستون کی کامل فلما آتاهما صالحا حلقا چا اللہ وقت صالح بچے جس مطالبہ کرا جعلا وگرد والدوارو لہو دپارد اللہ شورکا اس دیر یکی نپوی بجا اس سے سنگو غلطی و روایت تی ابن کثیر وی درے علل پکی درے اعتراض علت مانی بیماری یہ دار اللہ حدیث سمران رہے او سموری کله مرفوع کله موقوف من خپل خبر دی کله الله وی بل په دې کې ناقل حسن دی او حسن ترجمه په حضرت آدم باندې کوي او بل بګي راوي دی تاکي بحث دی بیا وايي دا حدیث زما په ما ټیک نه دی اصل حسن بصری په مذهب دی نو دا پکې راو نو آدم او حوا نشو خبر لاړه نو والذي شاوي حسن بصري اي عرب تاسو الله په دې نفس واحدنا عرب تخبرك قريشنا لقوسينا لبنا وجعل منه وعاء زوجها ليسكن اليها فلما تغشى جامع حملت مخيجا الى اخره فلما اسقلت دعوا الله ربهما ان ريتنا نجا فلما تا مصر جعل دا ورست قريشانو کې دا مشرکانو کې دا کارشه آدم او حوا خبرې نکوي یو بل خبره کو دا عرب یو عادت ته کله شخص ذکر کوي یا نه وایي ته دا یاد دي کنه يرشي خو نه ان يكون غنيا او فقيرا فالله اولى بهما ما اولاده پکارو لکه یو ذکر شو په احد الامرين شو یو شو بیا بهما څنګه وي نو ما دا شخص لړم نه وایي تا چې نو لړم راوهم په ادب او حوا بحث بيار روانما ودلتا فلما اتاهما شخص پریخودو نسل پلالما نوع پلالم فلما اتاورك الله دي نوع لیا دي بني آدم لرا صالحا جعلا له شرکا دا نوع روح المانی نسل تخبر ابو ترجبائی خوالکی نجعلا وقرزول دي نسل او نسل کې مذکر مؤنث دوار بلنکا نجعلا تسنیه شلا دي نسل وقرزول وصول الضمير باعتبار نظر كنسل صنفان ذكر موسى له د بارش الله شرکا شرکونه کوي عبادت کوي کوي پاسماو کوي کوي او فتح الله مشرک جوایش بل خبره کو چې حدیث وایو راشي اسماء مخکې آدم او حوا ته وینا کوي تاسو خبرې زه څه کومه وشنه کنه ځان د جنت مې وستګي او داسې بوکم على ببشكيلي شنو عبد الحارث يا عبد الحارث ورقه ده لكن ده آدم وده حواء شرك مسألة رازي بس نشال بقى شاء نسل بوتلو شاء نوع بوتلا او شالك الروح الماني فاخبروا وان يتفيبي وي ده غشك تسمية ده حقيقي شرك نري وده برشا وذهب جماعة من السلف كابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير زمير على عود الآدم مرد شفنا متبادر شك نلے چرس فتاة اللہ رضی او دا پر تسمیہ کے اخرجوا احمد والترمذي وحسنه والحاكم وصحوه سموه بن جبين قال فالاسلام لما الحوات طاع بها ابليس وكان لا يعيش بها ولد قال سميه عبد الحارث سمى يسم سميه فقال فإنه يعيش فسمته بذلك فعاش فكان ذلك بحيطان عمره ورد بالحارث نفسه او ده فرشتوك حارسه ولا يعد هذا شركا بالحقيقة على ما قال قطب ذلك اسماء ده علام نبقى إذا كان مفهومات اللغوية ده علام دو ترجمي يوتوي لغوي ترجمة يوتوي اصطلاحي ترجمة زيك ده غسره حيواناتك مشخص او زيك زيارت توي بلغت عبد الله ده خذي بنده
او سره عبد الله سره لغوی معنا پاتې شولا یداسي وای لیکن لفظ شرک مستعمل شو تغلیظا و ایذانا او دې ته چې ګره الله هغه ته شرک تسمیه ته شرک وندا تا چې شرک لوات دا خو پریدا لأن ما عليه أولئك الصائلين أما لا يعنين أمر عظيم لا يكاد يريد من ذات العباد أو لباب التعويل خاضي وي في حرف إضافة شنو بحرف مفادكي مانا دوري بخوري پسل بلوي دا بي خوراكي قال يطلق اسم العبد على ما لا يراد به المولود وإن لابد الزيت ما دام صابيا او مناسب نو وكان أولادهما دالة پزنه ويلي او منكر حمل دائت مع ما فيه من العدول الزائر جدا أبدأ روان دي وقد يخالف أخرجه عن الحبر أن الآية نذكر اسم آدم إلى آخره ومن هنا قال الله مطفيبي دا قول أحسن الأقوال بل لا قول غيره ولا معول الله عليه لأنه مقتفى من الشاعر نقول في غنبرنا وهذا السالة وأنت تعلم تاته وماته كمان حقوري أنه لا حديث مذهبي سيدي زمان مذهبي وقد بذلك أحجمكم يتقلبي خو قلم ذا لكلمنا فما يبان تأويل كنكما بس في الدزائر 126 دا دسی ویلي او ابن کثیر پر حدیث کې درې اعتراض نو زه وې دغه ما نظم زه په مذهب د چایم د حسن البصري المفسرين آثار أحاديث أولها وبينما فيها ثم نتبع ذلك وبين الصحيح في ذلك إن شاء الله وبه أكثر قال الإمام أحمد بن صحيح حدثنا عبد الصمد قال سنا عمر بن جرير قال سنا قتادة الحسن لسمرته عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد حواء طاب بها إبليس وكان لا يشبه ولد فقال سمي عبد الحارث فإنه يعيش فسمى عبد الحارث فعاش وكان ذلك من الشيطان أمري وهكذا رواه أحمد بن جرير عن محمد الشار عن بندار عن الصمد ولو الترمذي بتفسير هذه الآية محمد صنان بالصمد قال هذا حديث حسن غريب عن ابن عمر بن إبراهيم وروى بعضهم عن بالصمد ولم يرفعوا كلمة مرفوع كلمة ندي وروى الحاكم المستدركي من السمر المفان ثم قال اسم بساق وروى الإمام أبو محمد بن حاتم في تفسيره عن بزوة الرازية الجلال الفياض عن الإبراهيم مرفوعا وروى الحافظ أبو بكر المرضوي في تفسير شاذ الفياض عن الإبراهيم مرفوعا أو الشاذ هلال وشاذ النقب غير ذلك بحديث معلوم بصلاة أوزر عمر بن إبراهيم بصري توثيق للمعين لكن أبو حاتم وي لا يحتج لكن رواه ابن مرين المعتبر قبل رواية ثاني دار السمورة اختلف بين ليس مرفوعا كما قال الجرير حدثنا ابن عبد الله قال سنة معتمر بن حدثنا بكر بن عبد الله سليمان تيمير بن الشيخير نسمورته قال سمى آدم ابن عبد الحارث مرفوعا الثالث وحسن فاختل تفسير دعايته بغير هذا او ضيف لي حديث ناقلا من دي فلو كان هذا عندهم سمورته مرفوعا لما أدلم قال الجرير حدثنا ابن وكيع قال سنة سهل بن نسوق عن عمرو عن الحسن جعل كان هذا في أهل الملك ولم يكن بآدم حسن أنا بهذا آدم ومن شرب منهم بعده حسن يقول هم اليهود والنصارى وهو من أحد التفاسير ديوي أو كيريج لا حديث قال شيوي أو داد عن كتابه ويحمل أنه تلقى من بعد الكتاب لك كعب وهب وغيره إلا أنه بريء دعوة مرفوعة بأن قال كي ابن عباس كانت حواء تلد بآدم أولاد من طيب عبد الله دخل بنده عبد الله وعبد الله مربلته إبليس وإلى سمى طماط الذي تسمى يعني لا عاشا كده أنه فريق وبل هو عبد الحارث جاء دعوتين حوالي وركوا خبري بچه بجكي حواء توايا فقال هل تدرين ما يقولكما اما تدرين ما يكون بهيمة لنا الشيطان تخستكري انه غبين وكان قبل ذلك ولدين فماتا انكما ان تسميه فيه هو ولد الى مخرج سبيل ومات كما تقول فسميا ولدهما وقال عبد الله مبارك بن عباس بيعرفون او لتطيعان من غني او لاجله قرن ايلين بارسينغا قريب ولا پیدا كان او اذا خير استانا فيشقه ولا فعلنا يخف وسمى عبد الحارث إلى آخره هذا وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهدين وسيد بن جبير وكمامين قتلوا السوري وغيره من السلف وجماعة من خلف المفسرين متأخرين جماعات أوصل ما أخذ الكتاب أو ده أثار ظاهري قديما لله بخبري سيئة للسيدات في رمضان إذا حدث من الكتاب فلا تكون لا تكذبوا بأخبار ذلك بريق قسم دي بعد ذلك كنت معلوم الصحة قلوا سنة بعد ذلك معلوم الكذب دي قلوا سنة خلاف بعد ذلك غير مسكوت الهودي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أو ذا لا يصدق ولا يكذبون او دا اثر زما پریدو دا قسم ثاني دی یا دا مسکوت دی او الثالث فریق سوچ کوا واما نحن فعلى مذهب الحسن البصري في هذا وانه ليس المراد من هذا السياق ادم وحواء ورد المشركون فطال الله مشركون ذات مستراد الشيء رجمي لو ادم وحواء توقيعا او دا وسط استطراد من ذكر الشخص الى الجنس لا الشخص لا يسعى ولقد الدنيا
سما دنیا بمصابيح اسمان خشتکرم کو مصابيح المصابيح نستور دي وجعلناها رجوما او رجوم غلدي او لنبي دي نو د شخص لارم جنستا دام بار تقدیر د ابن کثیر دغه راشوا د روح المانی دغه راشوا د مولانا اشرف علي سره وایي ټي وي راي دا بل شان شولا او مسائل اختلاف او روح المانی په خپل نسب خبره وکړه دا د نسب خبره ده او ابن کثیر نفس نه شخص نه جنس کله خبره الله غذا ته تاسو په دې کې واحدنا ګرځول الله د دغه نوع نه یا دغه شخص نه زوج لري د سکون حاصل کی مقصد د بیبي نفس شو سکون فلما تغشى چې دا یو نفس د بل سره مجامعات کو حمل خلبین حامل شو حمل خفيف باندې ومرت به تلو رتبه فلما اسقط دعوا الله مسلمون ربهما يتيت صالحا خذ اكلوا من مشكل سكون فلما قام ورك الله دغه نفس لرا او نفس باندې دعا دغه نفس بالله یا د نوع لرا یا د نسل جالات مگر د نسل له د پاره الله شرکا فاغه چې الله ورکړي الله منزه دي هغه شریکان جوړ او يشكون ولا هو شان اي شيء جوړ هغه شان څنګه تل شي پیدا کول حس او يشكون ما اسما مفرد کا او لا يخلق وتراجع کا ضمیر نو دلته لا يخلق دغما شيئا ضمیر علی شته مفرد دغه ما مفرد وهو او دغما بیا څه جماعت شو مخکې مسکرو وهم ما میکرو بیا عقل میکرو بے طاقت میکرو